الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. مختصر درسونه د سیرت شروع دویشتم درس د سیرت ته او د هغې عنوان دی دویم بیعت عقبه. په 14 کال د نبوت ډیر مسلمانان او مشرکین دا د حج دپاره د یثرب نه راغلل. مسلمانانو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره پټه رابطه وکړه او د شپې دا خلک د جمره عقبه خواته راجمع شو. دا ټول تقریبا 83 کسان وو. 2 دا د خزرج قبیلې وو او 11 کسان دا د اوس قبیلې وو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې، تر عباس ورسره هم وو. هغه د خپل قوم په دین باندې و، خو د خپل وراره سره به موجود و. د یو بل سره خبرې اترې وشوې. نو هغوی په جواب کې ویل چې موږ په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ځان قربانو او ای د الله پیغمبره زموږ نه چې کوم عهد اخلي نو موږ ورته تیار یو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن تلاوت وکړو او الله طرف ته دعوت ورکو، اسلام طرف ته، او د خپل رب د پاره تر دا عهد واغسته چې د یو الله عبادت په کوي، هغه سره به شرک نه کوي. نو هغوی ویل چې موږ ستا سره په څه باندې بیعت وکړو. د الله پیغمبر ورته ویل چې د تازګۍ او د سستۍ یعنی هر حال کې به خبره اورئ او خبره به منئ. د تنګۍ او پراخۍ په حال کې به مال خرچ کوئ، د نیکۍ حکم به کوئ او بدۍ نه به منع کول کوئ. الله دپاره به ودرېږئ او د ملامتیا نه به نه یېرېږئ. او کله چې زه تاسو ته راشم نو زما مدد به کوئ او د کوم شي نه چې د ځان او د بچو او د ښځو حفاظت کوئ نو هغې نه به زما حفاظت هم کوئ. الغرض دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړو. بیا کله چې بیعت وشو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې 12 مشران دا مقرر کړي چې هغه د خپل قوم نگرانی کوي. نو 9 کسان د خزرج او 3 کسان د اوس نه منتخب شو. نو ټولو اقرار وکړو او دا دویم بیعت عقبه و او دا ډیر اهم بیعت و، ځکه د دې بیعت د وجې نه ډیره تبدیلی راغلی وه. په دې کې شیطان ته پته ولګېد او آواز یې وکړو او قریش خبر که په دې راټوله باندې او ورته یې ویل چې ستاسو سره جنګ دپاره راجمع شوي دي. خو دا خلک خپل ځایونو ته لاړ او بیا سحر کې قریش د هغو خیمو ته رال. خو مشرکین ورته ویل چې دا خبره صحیح نه ده او مسلمانان چپ نو دیو نامراده واپس شو. لیکن وروسته بیا قریشو ته پته لګېدلې وه چې دا خبره صحیح وه. نو هغوی د یثرب والو پسې روان شو. سعد ابن عباده رضی الله تعالی عنه دا یې ونیوه، په وهلو مکې ته راوسته. خو مطعم ابن عدی او حارث ابن حرب ته خلاص کو، ځکه چې سعد رضی الله تعالی عنه به په مدینه کې د دیو قافلو ته پناهي ورکوله. دلته انصارو اراده وکړه چې په مکه باندې حمله وکړي، لیکن سعد رضی الله تعالی عنه دا یې ولیدو چې دا را روان و. غرض دا چې ټول په خیریت سره مکې ته دا ورسېدل. وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین.